أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. سورة النمل آخر دے مخی آیتونو کی دا قرآن کریم صداقتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی وا، بلکہ ہر مبلغ تا تسلی دا مخیتے دا فیصلہ عملی داغی تذکرہ وا. دا خلق ایمان ولی نراوڑی، دا کافران مسلمانی کی ولی نا. اللہ رب العزت وی دا کم چے کافر دی داغی مثال دا سیدے لکم مڑی، لکا سنگ چے مڑی اوری نا دغ سے دا کافر حق ناوری. دا دی مثال دا کنو دے کن بالکل خبر ناوری، او دا کافر نور خبر خو اوری خو حق دا پارا کان دی. دارنگے دی اڑاند دی حق نیغلار د دین اغوت نخ کاری پاغی باندې تنشی پوک ولے. بیا د دابی تذکرہ وا چې اللہ رب العزت وی چې کلا آخری وخشی نو د ازمک نبی او دابر او باسو او آغبا د دی سرا خبری کئی، خبر با پدے باندی چې دا خلق زما دا آیاتونو باندې یقین نه لري. وس دے آیاتونو کې د قیامت تذکرہ کوي. قیامت پر ورځ باندې خلق ډلې ډلې بشي، هر یو ډله راضی به د خپل حساب کتاب د پاره. چاچے تکذیب کر لے دا قرآن، چاچے تکذیب کر لے دا پیغمبر، داغی با زانزان لڈلی. اللہ رب العزت با تپوستی کئی چی تاسو زما دا آیاتونو تکذیب کاؤ او تاسو دا دیبانی علم نہ لرو، د دې نور عملونه به همي د دغه تکذیب نه سیوا. نو کله چې د دې د شرک د وجنا د دې د ظلم د وجنا په دی باندې فیصله وشي نو دی بیا خبرې نشي کولای. دنیا کې د اوسېدو دنیا کې چې کله دیوون الله رب العزت وی چې ورځ او شپه ما ستاسو د پاره ګرځولیو، دا دلیلو د الله رب العزت په وحدانیت باندې، په توحید باندې. بیا د قیامت تذکرہ کوي. هر یو تن هغه به عاجز برا روانی، قیامت پر ورځ باندې چې کله قیامت کیږي نو دا غرونه تو په ګمان کې چې دا ولاړ دي خدا بروانی، غرونه بلاړ شي ختم بشي، خلق په یو صفا هموار میدان کی نالتا چاچے
په دنیا کې نیک اعمال کړیو بدله ورته د نیکه میلاویږي، او چا چې بد کړلی په دنیا کې ګناه کړلی شرکی کړلی نو هلته کې به ورته د هغې بدله ورکولی کېږي. دا ټول څه چې کېږي دنیا آباد کړی شوې ده، ورپسې قیامت کېږي به، قیامت کې بدله به ورکولی کېږي. نو په دنیا کې څه کار پکار دی؟ نو الله رب العزت وی ورته ووایه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده وان اتلو القرآن وامرت ان اكون من المسلمین وغیرہ خبری کئی. ويوم نحشر من كل امة فوجا پاورز باندې راجو بکو منگا د هر یو ډلې نه فوج فوج جماعت جماعت ډلې ډلې ممن یکذب بیااتنا دا کسانو چې تکذیب کاو زموږ د آیاتونو فهم یوزعون دی با ډلې ډلې کیږي دی با تقسیمول کیږي په ډلو ډلو کې ډلې ډلې بشي د مسلمانانو ډله بجودای کافرو ډله بجوداشي بیارنگے د هر یو ځان ځاله گناهونه دي جرمونه دي. چا تکذیب کړل د قرآن کریم د آیاتونو، چا تکذیب کړل د پیغمبر، چا څه کړلی چا څه کړی، دا ټول به جدا جدا کړی شي ډلې ډلې بشي. حتی اذا جاؤ تر دې پورې دا به ډلې ډلې چې کله راشي قال انو الله بہت ویا کذبتم بیااتی تاسو تکذیب کړو زما د آیاتونو، تاسو دا ډل روان یی نو آیا تاسو تکذیب کړو زما د آیاتونو، زما د آیاتونو تکذیب یو کا هغه ته دروغجن وي آیاتونه یو نه منل. ولم تحیطوا بها علما نو را ګر کړه تاسو پاغي باندې علم، علم در سره نو الګیا تکذیب کړي پوشه پینه یو سره په یوشي باندې پوشي او دا غي بیا وروستو سره انکار کوي وای دا نه منم. هغه چې ته به پويږي نه معلوم د تنه نه څه شي نه مانی دا غي انکار څنګه کوي. الله ما آیاتونه درلېګلو قرآن می درلېګلو مخکینی کتابونه درغلیو ولم تحیطوا بها علما نو راګر کړه تاسو باغ باندې علم. اما ذا کنتم تعملون استدیا غا چې تاسو کوم عمل نه کول، مطلب دا چې یو تاسو تکذیب کاوه تکذیب نه علاوه نورم تاسو داسې بد عملی وي چې داغه د وجه نه تاسو نه ناغلی او تاسو د عذاب مستحق شوی سزا مستحق شوی. ووقع القول علیهم مواقع بشی خبره فیصله بدی باندې بما ظلموا په سبب دا چې دي ظلم کړل. فهم لا ينطقون ندی با خبرې نه کوي، خبر بک نشی کوله کله چې فیصله پیوږي نو دی به هریان شي اکا پکا بشي الګ وای کنه اذا اس کې سن شموله اوس زما خو حواس وي خراب کړو. دنیا کې هم کله داسې فیصله وشي سړی ته وای کنه خبره کو وای خبر نشم کوله خبر نه کیږي وي دا الله په مخ کې بس خبرو کی ده. فهم لا ينطقون دی بیا خبرې نشي کوله. علم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا آیا نګوري داخلك یقینا ګرځو الله منګه شپه دې د پاره چې داخلك بګي آرام وکي والنهار مبصرا ورځ ډېر رڼا والا ورځ دا رڼا والا دا دې د پاره چې داخلك بګي وګرځي شپه دا نو دا د آرام د پاره دا یو تیار کړل دې د پاره چې اتلو راتلو خبر اخلاص شي. أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه یقینا ګرځول الله منګه شپه د پاره د دې چې داخله پکې آرام وکي. نو یو د ورځې آرامي یو د شپې آرامي، که د شپې لږ غونډه آرام وشي ناغم پوره کیږي، لیکن که یو سړی د شپې آرام نه کوي صرف د ورځې آرام کوي نو دا سړی آخر کې د ذهني بیمار شي. ولی الله رب العزت چې کم شی د کم څه د پاره پیدا کړو نه پکې پکار دی
نو شپې د آرام دپاره پیدا کړل، نو دی په هغه کې دی یخ ناست دی پکې آرام نه کوي، دی به یې کار کسب کوي او د ورځې بیا آرام کوي، نو دا بیا نه کېږي. صحابه د ورځ دی اودئ د شپې د یوې ګنټې د آرام نه هغه صحابه د شپه ورځ چې دی نو آرام او پوره کېږي نه، په هغې باندې د ده ستړیوالی ختمېږي نه. چې کله مستقر شي دا خلکو د ورځې نه شپه جوړه کړله او د شپې نه ورځ، او خاص کر دا بیا په روژه کې هم داسي. روژه کې چې ګورئ نو صحابه ته شپه به دی ناسي، لګیا به یې کار کس سبه کوي سبه کوي، څوک په یو څه کې ځان مشغولوي، څوک به بل څه کې. او د ورځې چې کله پېشمنۍ وکړي سهار مونځ شي نو دی اوده شي، بیا هغه ماسپښین پاسي. او بعضې خلک ماسپښین چې پاسي نو دا پکې ما خلک چې ښه خلک یي ښه، بعضې پاسي هغه مازدیګر پاسي نو خراب شي. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې ایمان راوړي. ویوم ینفخ فی الصور، په هغه ورځ باندې چې پوک بوالی شي په شپېلۍ کې، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، نو مړه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي، الا من شاء الله، مګر هغه چې وغواړي الله. کم خلک چې الله غواړي چې هغه به نه مري. بعضې خلک الله پیدا کړي د ژوند دپاره او بعضې د مرګ دپاره. کمې چې د مرګ دپاره پیدا کړي هغه به ټول مړه شي، قیامت ورځ کېږي به ټول به مړه شي. دا لږ اشکال راځي، دا به څوک دی لا هغه حورې دي غلمان دي، هغه د مرګ دپاره نه دي پیدا، هغه دي مخکې نه جنت کې دي، نه هغې باندې مر نه راځي. کم چې دنیا کې دي، دنیا کې پیدا کړی شي دی، وایي کل نفس ذائقة الموت، وایي هر یو نفس سکون کې د مرګ دی، هر یو نفس چې هغه پیدا دی د مرګ دپاره هغه باندې به مرګ راځي. نو ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، نو په اسمانونو کې چې څومره دي ملائک دي نو ملائکو باندې به هم مرګ راشي، انسانان دی هغې باندې به هم مرګ راشي، پیریان دی هغې باندې به هم مرګ راشي. څومره چې سین د سر دي د دنیا دا ټول به مړه شي، په ځمکه کې دي که په اسمان کې هر ځای کې چې څومره سین د سر دي ختم به شي. و دا بالکل ختمیږي نه، دا درې قسمه دي، یو انسان دی، یو پیری دی، یو ملائک دي، دا ختمیږي نه. مړه شو نو وروستو د دې د یو حال نه بل حال ته بدل شو، نو ورپسې قیامت کې بیا دې راپاسي، بیا به راپاسي، بیا به را ژوندي کړی شي. او کوم چې دا نور حشرات دي، ځناور دي، بل څه دي، هغه ټول ختم شي، ختم به شي، خبره به خلاص شي. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، او دا ټول راځي به الله ته عاجزي کوونکي، الله ته به ټول را رواني عاجزي کوونکي وي. الله په مخ کې بل بسوږي چې هغه به تکبر وکړي، هغه وخت کې څوک تکبر نه شي کولی، تکبر کوي اوس په دنیا کې کوي. الله دغه تکبر بدې شي نه هغه سړی هم بدې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله ویلي یو کبریایی دا یو عظمت ته، دا دواړه زما سره خایيږي، زما لنګ دی زما صادر دی، سوچ دا زمانہ اخلی نزبه جانم کې ورمانډم. تکبر کوي ته یې څه شی تکبر کوي؟ نال تکي هغه وخت داسې دی چې هغه کې څوک تکبر بنشي کولای نه. ته داخرین ټول برازي عاجزي کوونکی. وتر الجبال او اني متغرن لرا تحسبها جامدة، تب ګمان کې پاغي باندې چې دا ولاړی. ويتمر مر الصحاب، دا برواني پشان درواني دو وریزو، لکه څنګه چې وریزي رواني دي بدا دا بم دي سي رواني. ويتمر مر الصحاب، سن الله دا کار کردگی دا اللہ دا اللہ جوڑ کر لی دا سیزونا. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، دا کار کردگی دا اللہ دا چی مضبوط کرده ہر شیء، ہر یو شی لے مضبوطیا ور کرلا، ہر یو شی مضبوط کرلے پیدا کرده.
انه خبیر بما تفعلون، یقینا الله خبردار دی په اسماني تاسو کوي. من جاء بالحسنه فله خير منها، نن چا چې راتل کړي پنه کوي باندې سره توحید نه، نو فله خير منها، داغه لپاره غوړواله داغه د وجینا، داغه لپاره غوړواله به داغه لپاره به جنت داغه د وجینا. وهم من فزع يومئذ امنون، او دا خلق به د غبرهټ دا غورز نه پامن کی. چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړل داغه لپاره غوړواله ده. د قیامت دور زی د هول ناکینا د سختۍ نه د غبرهټ نه د خلق په امني. ومن جاء بالسيئات، او چا چې راتل کړي په بدای باندې، چا چې راتل کړي په شرک باندې، فكبت وجوههم في النار، نو په مخې به ورزول شي په ور کې. فكبت وجوههم، په مخې به ورزول شي، په خپل مخونو به ورزول شي په ور کې. هل تجزون بدل نور کولای کی، بدل نظر کولای کی تاسو لا الا ما کنتم تعملون، مگر اسی تاسو کوم عمل کاو دنیا کې چې کوم عمل تاسو کاو داغه په وجبانه تاسو نن بدل در کولای کی. چا نیکی کړلا نو هغه د پاره با داغه نیکی بدلای، او چا چې بدی کړلا داغه د پاره داغه بدای بدلوي. دنیا کې توحید منل نو هغه د پاره به جنتی، دنیا کې توحید نه منل شرک کړل نو هغه د پاره به جهنمی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، یقینا ما ته حکم شوه د دې چې دې بندگی کوم د رب د دې بلده، د رب د دې خار نه هټول د الله دی. نال ته کې هغه بلده ته، هغه مکه ته، هغه ته پکې وای دا الله خار، دا الله کور، دا د عظمت د پاره، دا داسې عام خار نه دی، دا خصوصي خار دی. رب هذه البلده وی، رب د دې بلده، رب د دې خار، الذي حرمها، اغزا چې حرمت ورکړل، عزت ورکړل دیلا، دې بلده له عزت ورکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د خار ته داخل شو نو هغه په دې کې د دې واخدي، د دې ارس چې دی دا به شوکینا، دا به کټکینا. دارنګه څوک چې د بلدې ته داخل شو، د حرم ته داخل شو، نو کان امنا، فمن دخلوا کان امنا. څوک چې د بلدې ته داخل شو نه په امن شو، حرم ته داخل شو په امن شو. الله رب العزت حرمت ورکړل، عزت ورکړل د خار لا، او ما عزت ورکړل، ما بازي سيدنا بن کړلې په مدینه باندې. مدینه کې دا کار نه بن کولای کیږي. د مدینه د پاره حرم دی، د مکه د پاره حرم دی. پای کې دنه د بازي کارونه بن کولای کیږي، پای کې کار نه کولای کیږي. حرم کې، حرم مکی کې چې هغه حرام دي خالص، او کوم چې دلته کې نه هغه من دي، لیکن هغه حرام نه دي. وله کل شی، د الله په اختیار کې دی هر شی. نو ماته حکم کړل چې بندگی کوم د رب د دې کور، رب د دې کلی، رب د دې بلدې مکه. د مکه چې کوم رب دی، د مکه له چې حرمت ورکړل، حرم له چې حرمت ورکړل، عزت ورکړل، د دې رب بندگی دی کوم، د دې د رب. وله کل شی، د الله په اختیار کې هر شی دی، هر شی د الله په اختیار کې دی. چاله اختیارات نه ورکړي، ی چاله د بادو اختیار ورکړي، چاله د تب اختیار ورکړي، چاله د بل سو، چاله د بل سو، نه نه، دا ټول اختیارات د الله سره دي. مریض جوړولې، مرض لري کولې، دا د الله کار دی. کاغذ یو چي دی، کاغذ سرخو کې دی، کاغذ تب دا، کاغذ باد دی، او کاغذ لیونه دی، بل سی بل سری. و امرت ما ته حکم شه دی ان اكون من المسلمین، چې هم دې د غاړې خودون کو نه الله ته غاړه قدم. وان اتلو القران، ما ته حکم شه دی چې ولما دی قران دی العلماء، قران دی بیانو، ما قران تلاوت دی کوم. قران کریم ځان لوایا، قران کریم بل توایا. انا اتلو القران، د قران کریم تفسیر بیان وا، بیان کو د قران. الله وی دا حکم،
د خلکو ته وایه نتلو القرآن، ما ته دا حکم شوی دی چې لولم د قرآن. دنیا کې ډېر خلک دي په دې باندې عمل کوي. قرآن کریم راغستی نو قرآن کریم وخت په وخت باندې بیانوي. قرآن کریم دا وینا د هغې دپاره ځان وقف کړلی. داسې خلک دي الله پیدا کړلي. زما کار دا دی چې قرآن کریم بیم. قرآن کریم کله وایي سړی الله رب العزت هغه له عزت ورکوي او الله رب العزت هغه له لارې وباسي. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، نو چا چې هدایت اختیار کو یقینا د هدایت اختیار د خپل فائدې لپاره. هدایت اختیار کو راغې کې ناستو قرآن ته، قرآن یې زده کو، نو قرآن وایي قرآن ولولي. نو دا څه دپاره ولولي؟ د خپل فائدې لپاره. فائدې د ده ده. الله رب العزت نور ځینو کې وایي، لکه ابتدا کې هم وایي، نور ځینو کې ګڼو ځینو کې ویلي. الدغه ابتدا کې وی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کم چې کافر دي ناغیتا کته ولا ير ورکه او کول ير ول نه ورکه هغه ایمان نه راوړي. نال دغه برابر خبر ده په دی باندې اینه کی پتا باندې برابر ده. کدی ایمان راوړو ته ثواب ملاوي کی ایمان راوړو ثواب نه ملاوي دي سین دی ویلي. بلکې دا سه وې چې سواء علیہم برابر خبر د پدی باندې دی ایمان راوړي او کنه راوړي. که ایمان راوړ نو فائدې وشو، که ایمان راوړ نو فائدې ونه شو، نقصان وشو. او تا چې کله بیان وکړو نو تا ته بهرحال فائدہ میلاو شو. نور ځنه کې موي انما انت مذکر، تو پر ورکون کې فذکر ان نفعت الذکر، تو پر ورکوا فن فائدہ ورکې چالو کنه ورکې ستا کار دا دی، ډیوټي دا قرآن کریم بیانوا. ومن صلى فقل انما انا من المنذرين، اچا چې گمراهي اختیار کړه گمراه شو نو وتوا یقینا زه ما دیر اور کون کو نا زیر در کون کم. وقل الحمد لله، وایا ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله د پاره دي، ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي. سيريكم آیاته، خامخا خی تاسو ته نخې د قدرت خپل فتعرفون ان تاسو به پیژنئ. وما ربک بغافل عما تعملون، دې سره ستاره به خبر ده اسنه چې داخله کی کوي اما تعملون چې تاسو کوي. تاسو چې څه کوي نو الله په هغه نه خبر نه ده. الله هر څه اني هر څه ګوري، هر څه اوري، هر څه الله په علم کې دي، هر څه باندې الله خبر ده. وما ربک بغافل، نه رب ستا به خبره اما تعملون دا اسنه چې تاسو کوي. قران کریم کې سورته نمل ختم شو، سر دور سينو پدې کې هغه خبره وا. یو خبره پکې دادا سورت ممتاز دې پدې باندې چې دې کې دا وایي چې ان تلو القرآن زما کار دې چې قرآن به بیانوم، قرآن به ویم. دیم سورت کې تسلی وا او دارنګه تحزیز او فی التبلیغ پاسا دا مسله ورسوا. واقعه د موسی علی السلام ذکر کړو، دارنګه نور واقعه هغه ذکر کړوي. نفی د علم غیب هم ذکر کړو، هغه باندې واقعات پیش کړي د موسی علی السلام او د سليمان علیہ السلام واقع پیش کړو چې د غیب او علم یواز د الله سره دی. پیغمبر ګوره غټ سړی، هغه ته چې د غیب او علم نه نو بل چا سره وي، هیڅ چا سره د غیب او علم نشته ما سوا د الله نه. و یوم نحشر من کل امه فوجا، فارض باندې راځو موږ د هر یو ډلین د هر یو امت نه ډلا مما یو کذیو بیااتنا، دا کسانو چې تکذیب کوي زموږ د آیاتونو په هم یو ځاو نو دی بدل لړل کیږي، تقسیمول کیږي په بدل لړل کې. حتی اذا جاءو تر دې پورې چې کله راشي، وقالن حتی اذا جاءو کله چې راشي، قالن الله بہت ویا کذبتم بیااتی، آیا تکذیب کړو تاسو زما د آیاتونو، ولم تحیطوا بها علما، نو راګر کړو تاسو دا په علم خپل باندې. اما ذا کنتم تعملون، آیا سدي هغه چې تاسو کوم عمل نه کول. ووقال قول علیہم، او واقع بشی خبره پدی باندې بما ظلمو بسبدا چې ظلم کړل، فهم لا ينطقون، دی به خبرې نه کوي، خبرې بنشي کوله. علم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه، آیا نګوري دا خلق یقینا ګرځول موږ شپه د پاره دې چې دا خلق به آرام حاصل کی، والنهار مبصرا او ورځ رڼا والا.
ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې خامخانه خېری لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راوړي و یوم ينفخ فی الصور باورز باندې چې پوکبال شي پښپلې کې ففزع من فی السماوات و من فی الارض نو مړه بشي هغه سوچ په اسمان نو کې چې بزمګه کې الا من شاء الله مگر چې غواړي الله وکلنا تو داخرین او دا ټول برازي الله تعاجزي کون کی وترل جبال تاسبها جامدتن او اني بتو غرون لرا ګمان بکې پاغه باندې چې دا ولاړی و یتمر مر صاحب دا رواني پشان رواني دود وریزو لکه څنګه چې وریزي رواني نو غټي وریزي چې داغه کې ابتدائی انتہائی نہیں نو داغه پته نه لګي دا رواني دي کو ولاړی دي او چې کله جدا جدا شي ابتدائی انتہائی نو بیا سره د پته لګي او دا رواني دي وي سن الله دا کار کردګي دا الله الذي اتقن كل شيء هغه ذات چې مضبوطواله ور کړل یار یو شیلا انه خبير بما تفعلون یقینا الله خبردار دی پاس باندې تاسو کوي من جاء بالحسنه فلو خير منها چاچراتل کړي بنه کوي باندې په توحید باندې داغه پر غورواله داغه د وجنا او هم من فزع يوم اذن امنون او دی به د غبرات دا غرض نه پامن ومن جاء بالسيئات او چاچراتل کړي په بدای باندې په شر باندې فكبت وجوههم في النار نو په مخې به ورزول شي دی په ورګي حال تجزاونه بدل نظر کولې کی تاسو الا ما كنتم تعملون مگر اسی تاسو کوم عمل کاو انما امرت انا ابو رب هذه البلده یقین حکم شه دې ماتا چې بندگی دې کوم در رب دې کلی الذي حرمها اغذا چې عزت ور کړل دې له ولو کل شی الله د پاره اختیارات تی ټول و امرت ما ته حکم شه دې ان کو من المسلمین چې يم دې د غاړې خودون کو نا وانا اتلو القران اما ته دا حکم شه دې چې ولما دې قران کریم لرا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو چا چې هدایت اختیار کړو یقینا دې هدایت اختیاري د خپل فائدې لپاره من صلی الله چا چې گمراهي اختیار کړه فقل انما انا من المنذرين وتوا يقينا زيمد ير ور كون كنا وقل او الحمد لله ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله د پاره دي سورک ما آیاتی خامخ خی تاسو ته نه د قدرت په فتعرفون ان تاسو به پیژنئ وما ربك بغافل عما تعملون او نه رب ستاسو خبر دا اسنه چې تاسو کوي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك وتوفنا مسلمين